جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. دا وخت زه موجود ما په بنیر تحصیل چغرزي شنغلې کنډاو کې د اړخته ضلع شنغله ده او د اړخته ډسټریکټ بنیر دی. ماشاءالله دلته کې ډېره زیاته اوره شوې ده، 4 فوټ اوره اوس هم پرته ده. کیمرامین اعزاز ته به ځم زما خپې خو دا اوس هم پرې اوره کې پټې دي که نه 3-4 فوټ اوره شوې ده. خو دې طرف ته روډ لږ خراب دی نو خلک دې طرف ته ځکه زیات زړه نه ښه کوي، نه راځي. یقینا که په ښایست راولي او په سیلګریزه سیمه ده، دا ډېر ښایسته ځای دی، د ښایست پې حد تمام دی، خو روډ ورته لږ خراب دی. که حکومتي وخت که نه دا روډ ټیک کړو نو یقینا چې دلته به ډېر زیات خلک راځي، ځکه چې یو طرف ته شنګله ده بل طرف ته بنیر دی او واوري او حسین نظارې. دلته کې خلک راغلی دی، کسان راغلي دي چکر دپاره، د هغو سره به هم خبرې کوو چې هغو څه ویل غواړي. راځئ. یو ماشوم پکې هم راغلی دی که نه، د نه به تپوس کوو ستاسو نوم دی؟ یحیی. د کوم ځای نه راغلی؟ سباړی نه. ښه، د واورو ډک ملکونه ووایه که نه. د واورو ډک ملکونه چینې د غرونه، د واورو ډک ملکونه چینې د غرونه. او که نه دغه دی اورې. ښه ماشاءالله تا خو پکې چترالۍ په کول هم په سر کړلی. امیر صاحب څه به ویل غواړئ؟ بس دا به وایو چې ډېر ښکلی ځای دی، ښه انجوی ښه وکړه. زمونږ خو خپل وطن دی، موږ ته بار بار راځو، موږ ته خوښ دی نو ځکه ورته راځو. تاسو د کوم ځای نه راغلي؟ موږ خو د دې میخو کې نه راغلي یو، بامي د پاسه. نو انجوی یې دې وکړه؟ انجوی یې ښه وکړه، ښه ډېره. زموږ په ځای کې هم واورې کېږي خو موږ بیا د هغې باوجود هم راځو، ځکه چې دا ځای ښکلی دی ځکه راځو. تاسو به څه ویل غواړئ جي؟ سجاد صاحب ستاسو ډېره مهرباني، تاسو هم دې ځای ته راغلی، موږ تاسو ویل دی، موږ ډېر زیات خوشحاله شو او تاسو ته په راتګ باندې خرکلی وایو، دا زموږ علاقه ده، هر کله راشئ. مننه. تاسو چې دا روډ خراب دی پوزیشن سره یاره؟ سجاد بھائی د ټول نول خبره خو دا ده چې ستاسو ته ویلکم کوو دلته، او حکومت وخت موږ په چا باندې تنقید نه کوو، خو بلکې صرف دا وایو چې دا یو ټوریزم سپاټ چې دی دا هم ګرځېدلی شي او دا یو بهترین لوکیشن دی او ښه سینري ده. پکار دا ده چې موږ د خپلې علاقې او د ملک د پرمختګ او د ترقۍ دپاره اواز اوچت کړو. پکار دی چې دلته روډ صفایي سیلګري به راځي او دا زموږ علاقه چې دا ایکسپلور کول غواړي. دلته نیچرل بیوټي ده، واوره خو جو مثال لکه دغه سیزني سیز دی، خو د دې نه علاوه هم که موږ تاسو یو څو قدمه مخکې لاړ شو نو ډېر ښکلی ځنګل دی، بهترین ابشار دي پکې، ښه یخې چینې دي پکې، او زموږ د دې غرونو علاقو چې کوم مختلف میوجات دي هغه به پکې هم تاسو ته میلاویږي. او بله خبره دا ده چې خلک کالام ته مري ته او دغې ته دي، دا ځای د کالام او د مري نه کم نه دی، خو صرف وجه دا ده چې لیک اف ګورنمنټ انټرست، د ګورنمنټ په دې کې عدم دلچسپي د وجې نه دلته هغه سهولیات نشتی. سجاد بھائی ځکه چې زموږ ستاسو خو دا علاقه ده، زمونږ یو ځل بیا دا وایو چې ګوره د تنقید په نظر باندې نه وایو، دا زمونږ حق دی، دا مونږ وایو او مونږ ته دا پته ده چې لکه اوس مثال مونږ د دې علاقې باشعور نوجوان یو نو مونږ پکار ده چې اواز اوچت کړو. جی قدرمنو کتونکو مولانا صاحب را سره ولاړلی، عبدالرزاق صاحب زما ملګری هم دی او دې هم راغلی، ناڅاپي میلاو شو که نه، نو ډېر زیات خوشحاله شوم. مولانا صاحب څه به ویل غواړي جي؟ واورو له راغلی مدرسو سبقونه خو دې ماشاءالله ډېر وې که نه، چکر له چې پکې راشه بیا داسې واورو ته نو زړه دې څه باغ کېږي که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد صاحب ستاسو ډېره مهرباني، حالانکې دا ناڅاپي ملاقات وشو، موږ ته هم پته نه وه. پرون راغلی وم کلي ته څه پروګرام و، بیا د هغې نه بعد دلته رالو خپل خپلوانو کره میخ کوي ده، د هغې نه بعد ماسې وړل رالم راشي چڼې کنډو طرف ته راشو، چې رالو وښه کتل ما ته شاته ملګرو آواز کوي هلکه سجاد راغی، نو مې دې څنګه ناڅاپي چې کوم دی هغه راغی. او تاسو ته پته زموږ ټولو اکټیویټیز کته چې کوم دی جومات دی، مدرسه ده، سکول دی، خو بیا هم موږ د خپل د دې علاقې سره مینه ده، محبت دی، پیدایش مو دلته دی، د دې سره مینه محبت دی، نو هر ټایم دلته چې کوم دی هغه راځو او بار بار به راځو. تاسو په شان خلک چې کوم دی هغه موږ سپورټ کوي، زموږ سره مینه کوي، محبت کوي، انشاءالله الله تبارک وتعالی موږ تاسو ټول چې کوم دی کامیابوي. دلته کې اصل کې مسله سجاد صاحب چې موږ په خپله اوس رالو، ډېر خلک چې کوم دی شي سره راغلي، اوس هلته ور ختمه شوې ده، خو د هغې روډ برابر دی، د هغې د وجې خلک چې کوم دی هلته راغلی دی. دلته که موږ وګورو اور هغه شان پرته ده، خو د روډ چې کوم دی هغه مسله ده، نو حکومتي وخت نه موږ چې کوم دی هغه درخواست کوو، اپیل ورته کوو چې دې طرف ته چې کوم دی هغه توجه کړي، دا روډونه چې کوم دی هغه برابر کړي. دا د یوازې وره نه، دلته تاسو وګورئ نور هم چې کوم دی هغه هر څه چې کوم دی برابر دي په هر موسم کې په هر ټایم کې، نو دې چې کوم دی هغه سهولت نشته چې سهولت مهیا شي، انشاءالله هر څه به چې کوم دی هغه برابر وي. تاسو به څه پیغام ورکوئ څوک چې ګوري په دې ټایم کې تاسو؟ السلام علیکم، ستاسو د راتلو ډېره مننه. زموږ نه دا اهم کوېسچن وکړو
زه به کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې راشئ د ژوند نه مزې واخلئ دا موسم چې کوم دی دا انجوی کوئ او زما په ټولو کتونکو ته دا پیغام چې دا کومه علاقه ده دا د مري کالام نه او د کاغان نه ډېره ښکلې ده خو که موږ دا سپورټ کړو مخکې نو زه دا د خپل د طرف نه او کوم کتونکي چې کوم دي هغه هم راشي دا ایکسپلور کړي نو دې علاقې له به ترقي او دا چې کوم دی دا او حکومت لم پکار دی که نه چې جوړی کې حکومت یې خو جوړی نه موږ خو ناست یو په دغې څښاک ګڼو بوټو کې ګرځو حکومت کار نه کوي یو ځای کې وایي د واورو ډک ملکونه چینی دي غرونه نو قدرمنو دا وخت زه موجود وم په بونیر تحصیل چغرزي شنګلۍ کنډو خاص په بارډر باندې د شنګلۍ او د ضلع شنګله او ضلع بونیر په بارډر باندې یقینا ډېر زیات خوند وکړو ترې کسانو خبرې هم تاسو واورېدې نو یقینا دې ځای ته خامخا یو ځل لاړ شئ چې که بایک ته سره نو ضرور راشئ 3 او 4 فوټ وره اوس هم پرته او ډېر زیات خوند کوي ډېره زیاته مزه کوي انجوای یې کوي جي مننه